حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. دا سورة حجر 41 42 43 44 نمبر آیاتونه. ابلیس دا الله فزاد قسم اخول قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین. اللہ تی فرمائل چه خدای استا پا عزت می دی قسم بی زبد ادم اولاد طول گمران کوم إلا عبادك منهم المخلصين. مگر استا اغا بندگان دا اولاد آدم نا چه اغا مخلص هی پل دین اسلام باندی استقامت وی صراط مستقیم باندی پاغو زما زور نرس. اللہ ورتو فرمائل قال هذا صراط علي مستقيم. اللہ ابلیس تا جواب کیوں فرمائل هذا صراط دا دین اسلام چکم دا سیدہ لار دا علی مانا الی زما طرف تا مستقیم مانا سیدہ. دین اسلام چکم دا شریعت اسلامی دا سیدہ لار دا ما تراغلی دا اولاد آدم کی چی څوک پا دی لار روان شاء اللہ ورطو فرمائل او پا دی لار دا اسلام باندی استقامت اکڑی پا غو باندستا زور نرسی آغا نتا گمراہ کولیشی نی اغوا کولیشی. قال هذا اللہ ورطو فرمائل او ابلیسا هذا دا دین اسلام چکم دا صراط علی مستقیم دا سدلار ما تراغلی دکنا دین اسلام قرآن دا زما طرف تا سدلار راغلی دا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا كبيرا. دا صراط مستقیم سیده لاره چې کومه ده چې اسلام ده د دې رهنمایي بیا قرآن کړي کنه. قرآن هر بنده ته دا وایي کنه چې په دې سیده لاره شه یهدي للتي هي اقوم. قرآن دغه د عدل دغه سیده لارې طرف ته د هر بنده رهنمایي کړي کنه. او هر بنده ته قرآن خوش خبری اوروي چې ستا لپاره به بیا اخرت کې جنت کې ډېر لوی اجر وي کنه. ان عبادي الله ورته فرمایل او ابلیسا بشک زما بندگان چې دي کنه ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم قوة. ستا زما په بندگانو باندې طاقت زور نرسی کنه چې کم زما مخلص بندگان دي کم په دین اسلام باندې استقامت وکړي کنه. اغوی کار څومره ته گمراه کړي د گمراه کولو کوشش یې وکړي په هغوی باندې ستا طاقت نه رسي کنه. الا من اتبعك من الغاوین مگر آغا بندگان آغا اولاد آدم چه غستا اطاعت اکڑی ستا تابیداری اکڑی کنا دا گمراهانو نا نو آغا تا گمراه کڑی کنا. کم اولاد آدم کی سرکش دی دین اسلام لار فریدی نو پاگوی باندستا زورسی غطا گمراه کولشی خو چه غطا گمراه کری نو بیا دا اغوی او ستا زای چی کم دا اغا با جهنم بی. قال لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله ویل او ابلیسا اولاد آدم کی چکم ستا اطاعت اکڑی کنا ستا پا نقش قدم روان شکنا تیه ستا اولادا او ستا تابیدار چکم اولاد آدم کی دی گمراهان ستا سٹولو نبز جہنم ڈکرم کنا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ او بیشک دوزخ چکم دکنا لموعدوهم اجمعین اغد دو طولو وعد دا یعنی دی گمرانو سرما دا دوزخ وعد کڑی دا دوزخ بد دین ڈکا امکنا. دوزخ تبیر بچو يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. قیامت پورچ دا طول کفار دارتی نوح علیہ السلام دا زمانین کفر شرک را شروع شوید دا زمانین والا تر قیامت چی دا طول کفار گمرهان اللہ جہنم تور غرزی جہنم تبا اللہ فرمائی چی اس ڈک شوی مول شوی جہنم بوائی چی نا حل من مزید حل من مزید حل من مزید. نور شتا نور زیاد شتا چراوی غرزوی نور بپاتنش کفار گمراهان گناهگار داری زمانی چه خدای واچی بیا بهم جانم ڈکنش چخی بوئی چه حل من مزید حل من مزید حل من مزید. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ بدخبل شان مطابق
بلا کیف خدای بخپل قدم پکی کی دی جانم کی غنفس به دوزخ وای چا اوس زموړ شوم اوس ډک شوم ځکه الله ورته فرمایل چې وان جهنم بشک دوزخ چې د کنا لموعدهم اجمعین دوزخ د دوی ټولو وعده ده یعنی دا ګمراهان چې دي دا به ټول دوزخ ته ورغورځومه چې څوک د حضرت آدم علیه السلام په نقش قدم روان شي هغوی به ښي طرف ته ځي که نه جنت ته به ځي ابلیسه چې کوم ستا په نقش قدم روان شي به ګس طرف ته ځي که نه ځای به دوزخ وي که نه اوس د دوزخ دروازې څو دي الله فرمای لها 7 ابواب د دوزخ دروازې چې کومې دي هغه اووه دي که نه لكل باب منهم جزء مقسوم د هر دروازې لپاره حصې دي که نه د خلکو که نه تقسیم کړې شویه یعنی هر قسم ګناهګار چې وي که نه کفارو لپاره ځان ته مخصوصه دروازه ده که نه د زناکارو لپاره ځان ته مخصوصه دروازه ده د قاتلانو لپاره ځان ته مخصوصه دروازه ده که نه د هر قسم ګناه والا چا ګناه کې مشترک وي د هغوی لپاره ځان له دروازې دي که نه بعض مفسرین حضرات لیکي چې د 7 ابواب نه مراد طبقات دي درجې دي لها 7 ابواب د جهنم چې کوم ده که نه دغه اووه طبقې دي که نه لكل باب منهم جزء مقسوم هر طبقه ته هر درجه ته به که نه هغه خلق ورځي که نه چې هغه تقسیم شوي دي که نه هغه معلوم دي که نه بیا ټولو کې اوس لاندې یو کس ته انجنیری راوستی د بیلډینګ بنیاد نقشه جوړه کړه بنیاد یې کېښو ځمکې اوکنوله د بیلډینګ یو چت یې ځمکه کې جوړ کړو تی خانه چې ورته وایي بیلډینګ یې اوچت کو 10 منزله بیلډینګ یې جوړ اوس دا بیلډینګ چې د 10 منزله ده د ټولو نه لاندې منزل چې کم د هغه ځمکه کې دننه ده او جهنم چې کم ده جهنم اووه طبقې دي بیا په دې اووه طبقو کې د دې لپاره مخصوصه خلک دي کفار به په یو طبقه کې وي یو درجه کې وي طبقه معنا درجه زناکار به بل درجه کې قاتلان به بل درجه کې وي د ټولو نه هغه لاندې او د ټولو نه ډیره خطرناکه درجه چې ده هغه ډیره لاندې وي هغه کې به صرف منافقان وي د منافقانو سزا به د کفارو نه سخت دی ځکه د دوی دنیا کې دغلا پالیسي وي کنه دوه مخې وي کنه خطرناک وي کفار کافر دومره خطرناک نه ده لکه منافق هر زمانه کې د هر پیغمبر زمانه کې کفارو دومره نقصان
شریعت ته اسلام ته نه در رسولې لکه منافقانو چې رسولې هغه لاندې طبقه کې الله فرمای ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافقان چې کوم دي د جهنم په لاندې طبقه درجه کې به پراتی کنه د ټولو نه زیات خطرناک سزا به د منافقانو وي کنه ځکه منافق خطرناکي کنه نو منافق مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ده لکه د بیماري ګډي کومه ګډه چې ګرمه وي هغه ګډه چغې وي ما یو رمې ته منډې کړي چې دلته به یو ګډ وي چې ما یخه کړي بیا بلې رمې ته منډه کړي بیا بلې رمې ته منډه کړي منافقو چونکې د زړه نه مسلمان نه ده بیمار ده دل دماغ په اسلام باندې مستقیم نه وي یو ځل کفر ته منډې کړي بیا اسلام ته بیا کفر ته بیا اسلام ته مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء پدې مؤمنس کې ګرځي کنه نه د کافرو نه دي نه د مسلمانو نه دي کنه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم کفارو ته ایمان والو ته چلار شوی مو استاسو نه کفارو ته چلار شوی مو استاسو نه خیټه یو دړونه دوه پکې ځایدلی نشي خیټه یو دړونه دوه پکې ځایدلی نشي یا شه مؤمن یا شه کافر دواړه کېدلی نشي خطیب اسلام امیر شریعت حضرت مولانا عطاءالله شاه بخاری رحم الله ته چې بکله غصه ورله دا شعر به وایو چې زبان فی دن کا ہے غل سر میں کفر کا سودا زبان فی دن کا ہے غل سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجب باندې شور جوړ کړی وی چې زه مسلمان یم سر کې د کفر بازار لګېدلی ده دا خو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې منافقان دي چې رسول الله پسې به ولاړو کنه نیت به تړلی و صف کې او نستونو کې به واړه واړه بوتان پټ کړي و کنه زبان فی دل کا ہے غل سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين